الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن زه تاسو ته د درود شریف په باره کې یوه ایمان افروز واقعه یا نشر کوم وایم او تاسې په غور سره واورئ. حضرت کعب احبار رضی الله عنه چې دا مخکې یهودي عالم و وروسته بیا مسلمان شو، هغه فرمایي چې د عیسی علیه السلام په دور کې یو سړی و، هغه ډېر زیات ګناهګار و، ګناهونه به یې کول، ډېر ګناهګار و. نو هغه چې کله وفات شو، خلکو د هغه د دفن کولو نه انکار وکړو، چېرې دا موږ نه دفن کوو. حضرت عیسی علیه السلام ته چې خبر میلاو شو، نو هغه د الله نه وحی وغوښته چې ما ته پته ولګي. نو الله تعالی ورته وفرمیل چې ای عیسی، دا خلک چې څه وایي نو دا دروست وایي او صحیح ده، خو دا سړی په یوه خبره باندې ما معاف کړو چې ده په نبي علیه السلام باندې په ژوند کې یو ځل درود شریف ویلی و. نو د درود شریف چې کوم دی، نو ډېرې زیاتې فایدې دي. موږ او تاسو له پکار دي چې هر وخت درود شریف وایو، د دنیا او د آخرت ګټه به موږ او تاسو ته میلاویږي. دا چینل ورسره سبسکرایب کړئ. جزاکم الله خیر.